د اجراګانو شوقیانو ته یو اواز کوم، یاد ساته نن د دې د جناب محمد رسول الله د منبر نه یو جمله، کم انسان چې په دنیا کې د اجراګانو شوقي دی، زما د رب په ذات قسمی د دې ژبې نه توجه شه چې الله به ستا په اولاد کې اجراګان پیدا کړي محترم. او که دروغ وایم او داسې اونشورانه جبه برانه کټ کا ما ته یو کس ویلي چې د اجراګانو جنازه به څنګه کوو، نو ما ورته وی دا کم چې وله راځي او دا کم چې په پراتی نو د دې جنازه به څنګه کوو. توجه شته ستاسو دې خبرې چې کم پراتی ده کنجران خویندې میندې پرېښې د دې به څنګه جنازه کوو. توجه شته ستاسو دې خبرې ته تا خو چې څه اجراګان راپاڅېدل محترمو اجراګان او د پېښور کوارټ روډ په پېښور د جومات مخې ته اجراګان ګډېدل او اواز پکې بعضې دوسانو کو، بعضې د کنجر اولاد شته که نه جي داسې د پلیتې نطفې نه چې پیدا یي هغه یاره جي وي دا خو اجره و جومات نو کوم اجره چې د جومات سره متصل نو د دې حکم هم د جومات دی، د دې داسې تعظیم پر او زه تاسو ته یو بله جمله ویم ای پښتنو یو بله جمله کومه اجره چې د پښتنو اجرې نو په دې کې به یا جرګې مرکې کېږي، د مسلمان روغې به پکې کېږي یا به پکې سپینګیري کېني، نو د دې سپینو ډکو نه الله له حیا وردي په دې اجره کې به یا سپینګیري کېني یا به پکې زما ستا د پښتنو فیصلې کېږي. داسې اجره د پښتنو نه وینم چې پکې اجراګان ګډېږي. مړه هغه ډېر بې غیرته قوم چې په خپله اجره کوم انسان په خپل کور کې او یو بله جمله ویم بله جمله مخکې نظر محترم دا اجراګان چې څوک ګډوي په دې اجرو کې نو ستاسو څه خیال دی چې دا څوک یې ګډوي نو دا د بني اسرائیلو انبیا دي چې شهوت پې نه راځي، هغې خو ځان داسې جوړ کړي چې په هغې او ښځو کې فرق نه او تاسو وګورئ اواز راورسېده محترم چې اجراګان نازي او په جولو کې ولې کیني او راټینګ کړي یې محترم او راټینګ کړي. نو ستا څه خیال چې په کوم تصور باندې راټینګ کړي لواطت دی که نه دی؟ نو دا تصور وکړه چې د جومات مخې ته قومي لوط هم دا کار نو کړی، قومي لوط دا کار نو کړی، معبد خانو کې به لواطت یې کولې. تا خو ظالمه د قومي لوط نه هم شی ورواړو، تا د جومات مخې ته دندې شروع کړې محترمو. ایمان لاړه غرق شه محترم. بیا بعضې دوسان قوم رایې کنجران راپاڅېده، د پلیتې نطفې نه قوم راپاڅېده، څه وایي وایي یاره جي دا خو اجره وه محترمو. د پښتنو په اجرو کې ډمې او پلیتې او لواطتې کېږي محترمو. د پښتنو اجرو خو داسې معززې وي لکه څنګه چې جومات محترم دی داسې محترم. زمونږ خو دا عقیده ده که ته وایې چې نه دا اجره ما دې دپاره جوړه کړې ده هغه د اجراګان د اجراګانو شوقیانو ته ویم نن یو توجه شه زه تاسو ته یو جمله د دې منبر نه ویم او په دا سترګو مې لیدلي دي او په دا غوږونو مې اورېدلي د اجراګانو شوقیانو ته یو اواز کوم، یاد ساته نن د دې د جناب محمد رسول الله د منبر نه یو جمله، کم انسان چې په دنیا کې د اجراګانو شوقي دی زما د رب په ذات قسمی د دې ژبې نه توجه شه چې الله به ستا په اولاد کې اجراګان پیدا کړي محترم. او که دروغ وایم او داسې اونشورانه جبه برانه کټ کا یو کس راغی بر جومات کې راته کېناسته او داسې انسان نو محترمو په دره کې به تماچې جوړولې، دره کې به څه جوړولې تماچې. قاري صاحب زوی مې اجرا شوی دی، زوی مې اجرا شوی دی. نو مې مشره یو خبره کوم ماته یو اواز را یاد شو مې دا راته وویل چې ته نوجوانۍ کې خو اجراګانو پسې نه ګرځېدلې نو سر یې ښکته کړ ډېر سر یې ښکته کړ. ما ورته شرمېږم صفا خبره کوم مې طریقه درته ښیمه د بندې وایي خاویاو که نه جي اجراګانو پسې به ګرځېدل. مې جملې ته توجه شه چې ته په نوجوانۍ کې په اجراګانو پسې ګرځېدلې وې او ته د اجراګانو شوقي وې نو داسې نه زیږېدې چې الله ستا په اولاد کې خسرګانو کونیان پیدا نه کړي محترم. الفاظ مې ډېر سختي محترم خفه کېږو بنه چې ستا په اولاد کې بیا اجراګان پیدا نشي او هغه اجراګانو ته مې محترمو که زما د اواز اورېږي یا په دې اړه کې یا منزل راځي د الله نه حیا وکړئ، د الله د ذات نه ویریږئ. منم پیسې شته قسم د یو جمله ویم چې ستا دا جسم تا چې دا کوم جسم مزین کړی دی هغه درندګانو ته چې په دې ته ځي نو تا ته د هوس په سترګو باندې ګوري، تا ته درندګۍ په نظر باندې ګوري، هغه مؤمنانو ته پاره تا د خپل وجود تیار کړی دی محترمو. تا ته ویم چې دا وجود بربند په لحد کې سملی او زما رب تا ته ووایي چې دا جسم ما تعالی څه له درکړی دا جسم ما تعالی څه له جوړ کړی الله وایي چې دا جسم ما تعالی دې دپاره تیار کړو چې ته بل سره سم له محترمو. الله ته به څه وایي محترمو حیا نشته قسم د حیا الله ته به څنګه مخامخ کېږي چې بربند دی په تورو خورو په لحد کې دننه کې محترمو او بیا درته اواز وکړي چې وایه دا جسم چې ته ګډېدې او دا اندامونو ته دا اندامونه تا د بل مسلمان په اندامونو باندې ورچول څه دی خیال اوس وایه جواب راکوه محترمو څه دی خیال دی بیا ایمانی غیرت نشته
ایمانی جذبه به مونږ کې کله پیدا کیږي؟ بعضې خلک او هغه کسانو ته محترمو چې کوم خلک د دې دفاع کوي، بعضې خلک ویري چې کافر یو انسان کفر وکړي او د کفر کلمې نه پس بیا مسلمان شي چې نو ها منم بیا مسلمان شي، الله ګناه معاف کړي. خو چې یو انسان د دین مذاق اړوي، د دین د جماعت بې حرمتي کوي، د جماعت، نو څه دی خیال د مؤمنانو د کافرانو نه بدترین انسان دی که نه دی؟ د کافر خدا کار نه کوي چې ستا جماعت مخې ته اجراګان وګړي. او مسلمانان محترم، مسلمانان اجراګان ګډي د جماعت مخې ته، او په اجره کم اجره او جماعت چې متصلي د دې حکم یو دی محترم. وګوره حکم یې څه دی؟ حکم یې یو دی. څنګه چې دا جماعت محترم دی داسې دا اجره اسم زموږ د پښتنو اجرې محترمې دي، ځکه سپینګیري ما وي جرګې مرکې پکې کېږي، سپینګیري پکې ناستي محترمې دي، مشران پکې ناستي، باعزته قوم پکې ناستي. لیکن که داسې شوه چې ته پکې دا شیزونه ګرځې محترمونو، عظیمه ګناه ده، عظیمه. او ایمان او جذبه خبره زه تاسو ته د جذبې خبره مې کوله چې په دین او په ایمان باندې کمپرومایز ته تیار نشي مؤمن دی. ورنه که کمپرومایز عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه، بس یو اخیره جمله هغه کسانو ته هغه د اجلاګانو شوقیانو ته مو هغه اجلاګانو ته نن یو جمله ویم، توجه شه د جملې ته، د زړه په غوږونو باندې د زړه په سترګو د زړه په غوږونو وورئ او توجه شه محترمو، چې سمیه رضی الله تعالی عنها ته چا آواز وکړ وی ورشه زوی او خاوند یې دله ګیر کړی دی، ابو جهل زوی او خاوند یې له ګیر کړی دی. و چې دې رامنډه کړه سپین سرې ابۍ وخه څه وه؟ اجلاګانو تاسو ته وایم، اجلاګان زما د اواز اوري په میډیا باندې، او هغه نوجوانان ما ته یو کس ویلي چې د اجلاګانو جنازه به څنګه کوو؟ نو ما ورته وی دا کوم چې وله راځي او دا کوم چې پې پراتی نو د دې جنازه به څنګه کوو؟ توجه شته ستاسو دې خبرې؟ چې کوم پراتی ده کنجران خویندې میندې پرېښې د دې به څنګه جنازه کوو؟ توجه شته ستاسو دې خبرې ته؟ تا خو سپینګیري پلار یې مورته اواز ورسېد سپین سرې ابۍ ته، ویښتې سپینو، وجود کې طاقت نشته، غاښونه په خوله کې نشته، نظر په سترګو کې هغه شان نشته، اواز پوره نشي اورېدی. راله چې ویې کتل خپل زوی او دغه یې زوړن ولیدل، خپل زوی او خاوند یې سپینګیري. تا که نن ستا سپینګیري پلار له چاته تونه ورکړه نو ته به یې پرېږدې؟ سپینګیري یې بره را زوړن کړی دی محترم، د خدای د دین دپاره. څه دپاره؟ د خدای د دین دپاره. توجه شي. د ابۍ وی چې رالمه ومې کتل دا ولې را زوړن کړي؟ وی ابو جهل وی چې د کفر کلمه ووایه که سازي، او خامخا تکلیف ته انسان ته. نو هغه زوی خو یې نوجوانو، خو دا بابا چې و خو دې ته توجه کړې ده چې د دې جنازه دا کوم د اوسانو د وجې نه چې دا خلک میکپونه کوي د دې جنازه به څنګه کېږي؟ محترمو الفاظ مې سختې خفه کېږو بله. وی عمار ابن یاسر یې تړلی دی، او دا یاسر نو دی خو کمزور او نو د دردونو د وجې نه د سترګو نه اوښکې به یې دی محترم، د خدای په رضا باندې، د الله په دغه باندې. دې ته ایماني غیرت وایي محترمو. ښه دې ته څه وایي؟ ایماني غیرت وایي. د سترګو نه اوښکې به یې دی. نو دا دغه ورته راله، دا ښځه ورته وایي دا ولې؟ وایي دی په دین زوړن کړی ما. نو وایي د سترګو نه دې اوښکې ولې بهیږي؟ توجه شته؟ ابۍ ورته وایي چې دی وینو یاسر په خندا شه رضی الله تعالی عنه. نو ابو جهل وی چې دی ابۍ ورته غوږ کې څه ووی چې دی په خندا شه؟ یې جړلو یې په خندا شه؟ دی ورته څه ووی؟ ابۍ راټینګه کړې، ابا یې راټینګه کړه. وایي څه دی؟ وایي ما ورته وی چې ستا دا جان په دین باندې لټ شه، خو چې په خوله دې مسکایي. داسې مرګ نه دی پکار چې ستا سترګو نه اوښکې بهیږي، او داسې مرګ نه دی پکار، او داسې ایمان هم نه دی پکار په دین باندې. ابو جهل چې د دې ابۍ سمیه رضی الله تعالی عنها دا اواز واورېده، ابو جهل غصه شو، اعلان یې وکړي دا ابۍ وتړئ. اوس تاسو توجه کړه، ابۍ یې وتړله، صحابیه یې وتړله، ټولو ته وی دی ګوره، مور ته دې ګوره، یاسر ته وی ښځې ته دې ګوره. وی اوس ګوره چې څه کوم ورسره د کفر کلمه وایه که نه؟ وی نه وایم، حتی تر دې پورې چې سمیه په سرزمین عرب کې کپړې ویستې او بوډۍ مور یې ونه بربنډه کړه محترم. زه ورته ګوري، زه سترګې پټې کړې او خاوند هم سترګې پټې کړې، ټول عرب ولاړ دي او ابۍ ته ګوري بربنډې ابۍ ته چې اعضا یې کمزوري شوي دي. اعضا محترمو دا په دین باندې جذبه نه ده، نور څه دي؟ دا په دین باندې جذبه نه ده، نور څه دي؟ بربنډ خدایا ما ستا د جان او ستا د عزت دپاره ځان بربنډ که خدایا، خپل عزت او خپل ناموس مې خدایا بیله د خپلو بچو او د خپل خاوند په مخ کې بربنډه کړم خدایا، زما کمزورې اعضا یې ښکاره کړه. تر دې پورې ووایه د کفر کلمه، وی قسم بالله که د کفر کلمه ووایم د دې کمزورې وجود نه ساه خو وتی سي، لیکن د دې زړه نه د محمد رسول الله عشق او کلمه نشي ورته. وی ابو جهل له غصه ورله، یو نیزه یې ونیوله، او هغه نیزه په عام ځایونو کې نه د محمد رسول الله
امتیانو هغه نیزه په عام په دې بدن کې نه ډارکې وله په دې شرمګاه باندې ورننوته ساتې ووته او شهیده شوه زما محترم چې ستا مور څوک بربنډه کي معاذ الله محترم او ستا ښځه څوک بربنډه کي او په شرمګاه وله نیزه وردننه کي او ساتې وځي نو دا ایمان نه دی نور څه دی ته که دا کار نشي کولی داسې ایمان نو ته ولې د جومات مخې ته اجراګان ګډی محترمو ته ولې د الله نه حیا نه کوې ایمان دومره ګیا ګذرا شه اسلام دومره کمزوری شه چې راشه صحابه کرامو خپل وجودونه پې باندې بربنډ کړه بچي یې ټوکړې کړه یاسر ته وایي اوس وایه وایي قسم بالله که څلور اسونه یې راغوښتل لاسونه دوه یو طرف ته دوه خپې بل طرف ته اواز یې وکړه څه وی وایي په جړا شه یاسر په جړا شه ولې جاړې اسونه بیا ودرول وایي قسم دې په دې جاړم کاش چې زما د دې یاسر د دې سپینګیرې په وجود کې زما د ویښتو مرساګانې وي او ما د رب د جان دپاره قربان کړې وي ابو جهل له غصه نوره ورله دوه اسونو له په دې منډه ورکړه دوه له په دې منډه ورکړه قسم دې تاریخ لیکي وایي هغه ګویا هغه وخت یې داسې په هوا کې ټوپونه وویل او شهید شه محترم د ایمان و محترم نن هغه د محمد رسول الله امتیانو ته ویم چې اجراګان په غیږونو کې ګرځي تاله د الله نه حیا نه درځي محترمو دا جملې ته توجه شه جملې ته زما د درب په ذات قسمي په درب په ذات قسم خورم آمنو که ستا په اولاد کې الله اجراګان پیدا نه کړه او زه جم دی راشه خون مې درته معاف دی د دې تندي نه ګولۍ وباسه بس بله خبره نشته دی د باندې راشه جبه رانه پرېږه مخ راله تور که او په خره مې سور که محترمو که زما د اواز هغه خلک اوري چې د اجراګانو شوقیان دي محترم دې نه باندې ځکه دا ما په خپلو سترګو په دې خپلو غوږونو لیدلي دي چې بچې مې اجرا شه ولې اجرا شه یاره جي نوجوانۍ کې به زه ګرځېدم او په دره کې به یې تماچې جوړولې دره کې به یې څه جوړولې تماچې جوړه وایي څه چې به مې ګټل په اجراګانو به مې الوزول محترم نو الله مې په اولاد کې اجرا پیدا کړه محترم د خدای د ذات نه ویرېږې هر څه منم خو په دین باندې کمپرومایز نه منم